الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا یو خبره خو دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا غي تطبیق په باره کې دا چې هغه چې کوم د دې حدیث تطبیق کړو د حضرت علی او د معاویه د جنگ په دې مسله باندې چې حسن بصری ته ویلی چې تاسو ته مزه منی کړو چې القاتل والمقتول في النار فكلاهما من اهل النار. نو یوا خبره خو ما کړې مو خو بیا دوباره تصریح هغه دادا چې کدا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا استدلال منل شي نو آیا دا د قران د سورته حجرات دا آیت د پاره مونږه ناسخ وګڼو د اجتهاد دومره قوت شته چې په دې باندې د قران آیات منسوخ شي. قرآن خو ویلیو چې وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. د باغیانو خلاف جنگ وکي نو قرآن خدا وي او د اجتهاد دا وي بیا به قرآن لکه د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اجتهاد واخلي. دا خو یو خبره غالبا ما کړم خو دوباره مې تاسو وکړه چې خبره دې په ذهن کې پورا راشي. بل خبره دا چې پرون ابل ورځ مونږ چې کمزې کې دا حدیث پرې خو دیو چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی فتنه برازي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي خیر نه بعد بشری ک نه وي او د شر نه بعد بخیر. بیا په د اخر کې چې خبره کوي فما تأمرني ان ادركني ذلك کدا سے حالات په ما باندې رااله نو زب سکو ما ته څه حکم دی. نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې تلزم جماعت المسلمین و امامهم تبد مسلمانانو د جماعت سره او د غوی د امام سره نخلي هغه پورې ونخلا هغه نه جدا کېږي. اس جماعت المسلمین مطلب څه دی؟ ظاهره خبره ده جماعت المسلمین مطلب په دې نوم باندې یو پارټي خونه ده چې یو سړی په دې نوم باندې پارټي جوړه کی او بیا وایي چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې په دې پورې ونخلا. جماعت المسلمین امت مسلمه ده په حقیقت امت مسلمه جماعت او امت او مسلمین او مسلمه. نو جماعت المسلمین حقیقت کی امت مسلمه ده او د امت مسلمه حیثیت دا ده چې الله تعالی دې له امام مخ کې پیدا کړی دی او امت ولرستو پیدا کړی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا کو انی جاعل فی الارض خلیفہ نو خلیفہ پیدا کو او امت او خلق ولا بیا رستو پیدا کړو. ٹھیک شو دا چې هر پیغمبر چې الله تعالی را لېږلی دی نو پیغمبر کړه مخکې دی او داغه امت داغه نه بعد جوړیږي. نوح علیہ السلام پیغمبر کو نو داغه نه بعد داغه امت ته دعوت ورکړي چې لکه ما خبره ومنه. ابراهیم علیہ السلام پیغمبر کو به وته وی چې اوس خلکو ته وایي چې ستا خبره مني اطاعت کوي. نبی علیہ السلام پیدا کو قرآن پی رستو راولی گو او دا آغای پیغمبر بیا رستو کو پیغمبری کو نو بیا دا آغای نباد خلق راو بل الخبل اطاعت تا او دا ابراہیم علیہ السلام خبر پا کچاو نمال لڑیرو خلقو نو اللہ تعالی پا خبلوی ان ابراہیم کان امتا ابراہیم علیہ السلام پا یواز امتو دا خبر نبی علیہ السلام پا یو بل حدیث کم کردی دا نبی علیہ السلام خلقونه تپوس کړی دی چې من اجود وجودا د ټولو نه زیات سخی څوک دی؟ صحابه وی الله ورسوله اعلم الله او رسول ته پته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله اجود وجوده د ټول نزجات شخی الله تعالی دی چې بغیر د نفع نه او بغیر د فائدې نه او بغیر د ګټې نه او دې ته ضرورت هم نشته او دنیا د خلکو له څه نه ورکړي دا ژوند دی ورکو دا صلاحیتونه ورکو دا مال او دولت ورکو دا اولاد ورکو خلکو له دا نعمتونه ورکړو نو دې خو الله تعالی ته څه فائدہ نشته او نه الله تعالی فائدې ته محتاج بیا ثم انا اجود بني آدم نبی علیہ السلام فرمایي د آدم علیہ السلام په اولاد کې بیا ټول نزجات سخی زیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د پاره څومره کارونه کړی دي د مال په لحاظ سره هم سخی او ډیر مال او دولت به خلکو له ورکاو او د علم په لحاظ سره هم سخی اصل سخاوت خدای علم دی چې علم خور کو د اوسه پورې چې څومره خلکو سره علم دی نو دې کې د نبی علیہ السلام حصہ ده واجودهم من بعد رجل او زمانه پس په امت کې ټول نزيات سخی سو کی رجل علم علما هغه کس دی چې هغه علم حاصل کی فنشره بی خلق تخور کی نو کسو کې منیو کنه منیو کده په پارټي کې یو کنه یو ک لیډر وته سو کو یو کنه یو ک امیر وته سو کو یو کنه وی هو يبعث اميرا وحده يوم القيامه د قیامت پر ورځ به به حیثیت امیر پاسي اگر چې په دنیا کې امیر نه دی او د ډله نشته نو دا جماعت المسلمین امت مسلمه بیا د امت مسلمه وکیل چې دی هغه اسلامی حکومت دی لکه چې امت مسلمه باندې ډېرې ذمہ داری دي نو دا ذمہ داری خو بغیر د حکومت نه ادا کیږي نو بیا به امت مسلمه د ځان د پاره یو حکومت جوړي پیغمبر چې دی هغه خو همیشه د پاره واجب الاطاعت دی پیغمبر خو همیشه واجب الاطاعت دی کدا سره حکومت یو کني په پیغمبر واجب الاطاعت دی او د پیغمبر د امام کېدو او د امیر کېدو او د حکمران کېدو معنا دا د ځینو خلکو ته د معنا نه معلومه او یار پیغمبر ته حکومت نه دی ملاو نو دا حکومت اغشتل او یا د حکومت ملاویدل دا ستا په نظر کې دا دي چې دا د اطاعت د پاره او یا د امارت د پاره شرط دی پیغمبر چې دی هغه ته حکومت ملاوي نو هغه واجب الاطاعت دی او هغه ته حکومت نه ملاو هغه واجب الاطاعت دی چې قران وایي په سورته مزمل کې چې فعصى فرعون الرسول ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا تاسو ته فرعون ته چې څنګه پیغمبر لګلې او تاسو ته هم داسې پیغمبر درو لګو څنګه چې فرعون ته پیغمبر لګلې چې فرعون ته پیغمبر لاړو نو هغه څوک فعصى فرعون الرسول نو فرعون د رسول مخالفت وکړو مش بادشاہ فرعون دی نو زیات سره دا ویلې چې لکه موسی علیه السلام فرعون ته وی چې زستا مخالفت کوم ستا خبره نه منم لیکن قران دا نه وایي چې موسی علیه السلام فرعون ته وی چې زستا نه منم بلکې قران دا وایي چې موسی علیه السلام واجب الاطاعت او فرعون دا مخالفت وکړو فعصى فرعون الرسول فرعون عصيان کو نافرمانی وکړه ا دې معنا دار چې کله الله تعالی څوک پیغمبر کینو ک بیا څوک فرعون یو کو په سر کې اخکری او کله پیغمبر پلاری نو هغه دا پیغمبر اطاعت وکړي لکه ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي حالانکه بچي به د پلار خبره مني طریقه خدا ده لیکن چې بچي پیغمبر شو نبي ابو پلارم د دې بچي مني هغه بیا پلار ته وایي یا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني بابا مال علم راغله تعالی نظر راغله نفتبینی ما پس راځه نو د پیغمبر د واجب الاطاعت دا معنا چې دا په دې باندې نن سبا ډېر خلک نه پوي نبی او یاره کار پیغمبر حکومت نه کړي وای هر پیغمبر حکمرانو چا منلې چا نه دی منلې نو هغه نافرمان دي بس د پیغمبر د اطاعت دا معنا اوس که عملاً هغه ټول وسایل د اطاعت او هغه ټول ذرایع وته ملاو شو که ملاو نشو واجب الاطاعت خو واجب الاطاعت نو دا حکومت چې دا اوس چې پیغمبر یو هغه حکومت ملاويږي نو خو پیغمبر الله تعالی واجب الاطاعت کړی دی بعد له په حکومت ورکو بعد له حکومت ورنکو واجب الاطاعت خټولو د پیغمبر نه بعد چې بیا کوم خلک نو هغه بیا د ځان د پاره په خپل باندې امیر مقرري او ځان د په خپل حکمران مقرري دار د امت مسلمه باندې واجب ونسبه من اهم الواجبات
ولذا قدموه على تدفين صاحب المعجزات. اسلامی حکومت قائمول فرض دي. ځکه صحابه کرامو چې نبی له سلام وفات شو، نو د وفات د دفن کفن دا خبره رستو کړه او مخکې ځان ل امیر مقرر کړ. نو امیر مقرر اول او حکومت قائمول دا ډیر زیات ضروری شو. دا فرض من اهم الواجبات، د ټولو واجباتو نه ډیر زیات اهم شو. نو فرق د پیغمبر او د غیر پیغمبر په منځ کې دا شو چې پیغمبر واجب الاطاعت دی که حکومت سره یو کنه، او حکمران د پیغمبر نه بعد به ال واجب الاطاعت چې هغه سره حکومتي او حکومت به ول سوق ورګي. نو دا به مسلمانانو نمائندې مسلمانان به حیثیت مجموعي د ځان لپاره امیر به مقرري. دا حکومت چې مسلمانان مقرر کی، نو د دې شرط بیا دا دی چې د قرآن سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او د خلفای راشدین د سنت مطابق چلیږي. دا درې بنیادونه دي. بنیادی طور باندې د قرآن او د سنت حاکمیت قائمي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه او د خلفای راشدین په طریقه باندې به حکومت کوي، او د عوامو منتخبي او د عوامو نمائندګي او د عوامو اعتماد، مسلمانانو اعتماد به حاصلي. نو دا اعتماد حاصلول دا رستنی خبره ده، او اصل خبره اهلیت ده. اهلیت به پکې علي چې د قرآن او د سنت پابندي او د خلفای راشدین د سنت پابندي. کله دې پابندي نه کوي نو کله دنیا جهان 100% مسلمانان ولا ووټ ورکي خدای نه اهل دي. دا بعض خلکو دا غلط فهمي شوی دا وي مسلمانان ولا ووټ ورکړي دي نو د اهل له نو دا او د امام د مسلمانانو. دا امام نه دی، امام به الکی اوس ته چې ته وسړی راولې او هغه ټپې ورځي او الحمدلله نه ورځي او ته په امامتۍ کې ټول خلک مخکې کی او هغه ته پکې د الحمدلله په دې ټپې وي، نو دا مونږ به ټیکي ځکه چې ټول مسلمانانو مخکې کې مانځو ته جمعات کې بل څوک نشته. او یو سړی وکړو هغه سره کلمه نه ورځي، وای په عربو کې ډېر سیکان خلکو مانځو ته نه دي مخکې کړي، دغه چې ګیري وکړي وي هغه ورته وایي چې زه سیخ یم. هغه وایي سیخ معنی خو شیخ یې کنه، چې سیخ خو شیخ یې کنه مخکې شه. او مال کلمه نه راځي او ټول خلک د باندې متفق دي ته مخکې شه، نو د مونږ کېږي بیا. نو دا خبره غلطه ده چې یو سړی وایي د مسلمانانو اعتماد ورته حاصل دی، 100% مسلمانانو اعتماد ورته حاصل، خو چې پای کې بنیادی اهلیت نه، نو د امام نشي کېدی. دا د خبره شو. نو د خلفای راشدینو په طریقه رواني او د قرآن او سنت په طریقه رواني او اسلامی نظام منافذ کوي، اسلامی قوانین منافذ کوي. بیا که په دې کې لږه کمزوري راتلې او څه کمزوري پکې راتلې، نو دا کمزورو به ته تنقید وکړي او دی به تنقید برداشت کوي. چې تنقید نه برداشت کوي نو دا بیا ظالم دی. تنقید به برداشت کوي وشه په خبره باندې، او ته هم تنقید کوي نو پوهېږي چې یاره غلطه ته غلطه او ټیک ته به ټیک وي، په طریقه به خیر دی، خو بغاوت به نه کوي. بغاوت به هغه پورې کوي هغه وخت به کوي چې کله الا ان تروا کفرا بواحا، هغه خبره مخکې تېره شوې ده. مسلح بغاوت به هغه پورې نه کوي. دا هر خبره علاج ټوپک او ډز نه دی. دا هر خبره هر خبره علاج او دا هر غلطه علاج بغاوت نه دی، او دا هر غلطه علاج چې کوم دی هغه نافرمانی نه ده. اخو تا مخکې زده کړی دي که تا ته ذاتي ته ور تکلیف رسوي نو هم خیر دی، خبره منه چې باقي کار ټیکي. خو چې باقي کار ټیک نه او دا د مسلمان په نوم باندې حکمراني او داغه نه طاغوت جوړ شي، نو طاغوت جوړ شي نو د طاغوت نه خو بیا انکار کوي. فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله، طاغوت سره خو بیا اطاعت به بیا خو نه کوي، د الله تعالی اطاعت به کوي، د طاغوت اطاعت خو نه کوي. بیا هغه مسله خو جدا شو. بیا دې خبره ته تاسو ګورئ چې دا دین چې دا جماعت او دا حکومت دا چې د امت مسلمه نماینده ده، نو دا الجماعت هم ده، دا جماعت المسلمین هم ده، او د دې هغه مشر چې دا امام هم ده. نو تلزم جماعت المسلمین و امامهم، چې دا چې په یو ځای کې اسلامي حکومتي چې دا هغه امام د اهلیت په بنیاد راغلی، صرف د ولی عهدی په بنیاد نه راغلی، او صرف د وټونو په بنیاد نه راغلی. بنیادی طور په هغه کې اهلیتي او خلکو ورله اعتماد حاصلي. نو بد دا جماعت المسلمین هم شو او دغه امام شو، خیر دی د څه کادو کا غلطي پکې، او دا امام چې په مانځ کې په قرات کې غلط شي نو ته بس کې د امامت نه بل لري کې او فتح به ولا ورکې کنه. اب ټیک کې هغه ده خبره پوښوي. بیا به ته پوښتنه کې یاره تا دا خبره وګوره خو څنګه بل سره به پوي کې ابو خشایده داسې به
خدا خو معنا نه ده چې په جمعات کې په امام په قرات کې خطا شو په منځ کې خطا شو خو شي د ثواب وکي کنه دا معنا نه چې خطا شو نو ته په خلاف ډانګې را لې او بغاوت د امامت نه به لري کې دا څه هغه امام هم دی اوس خبره ده چې کدا سي طریقه نه نو بیا به څنګه چلی اولنې مصداق خود امت د جماعت المسلمین ته تموي خبره پوره یاد وا چې امت مسلمه ده بیا د حکومت د امت مسلمه وکیل او نمائنده لري نه بغیر کار نه کیږي امت مسلمه چې جماعت او حکومت سره نه نسوک به واجب الاطاعت ده پیغمبر سره حکومت وو کنه نو هغه واجب الاطاعت چې چا خبره منل نه هغه باندې خو خبره چې چا په ایمان راوړل او هغه خبره منل چې نه منل نو هغه کافرانو خو د پیغمبر نه بعد چې د امت مسلمه اطاعت بسنګ کیږي او امیر بسنګ کیږي خو خلک به مقرري او اله به مقرریږي چې هغه بیا حکومت هم دا غي نو اله به خلک خبره مني تلزم جماعت المسلمین و امامهم دا مطلب شو اوس که چرته دا جماعت المسلمین دا حکومت نه نو بیا به جماعت المسلمین ستوي نو بیا په دې کې دوه خبرې ذهن کې کېنوي اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت المسلمین لفظ ویلې ده او د ما انا علیه واصحابي لفظ ویلې ده په خبره باندې پوه نشوي د ما انا علیه واصحابي او د السواد الاعظم لفظ ویلې ده خبره اتبعوا السواد الاعظم او صحابي تاسو کې د خدای پیغمبره زبسکم مسالې حل بد چا نظم په چا پسې بزم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما انا علیه واصحابي لما انا علیه واصحابي دا ترجمه بعض خلک غلطه کوي چې ما انا علیه په کومه طریقه چې زمونو پاغي بزي او اصحابي او زما په اصحابو پسې بزي دا ترجمه غلطه ده یعنی پیغمبر وایي چې په ما پسې بند راځي زما په طریقې پسې را راځي او د صحابي پسې بزي نو صحابي مرتبه د پیغمبر نه اوچته شو چې پیغمبر وایي زما به طریقه خپل او صحابي به حیثیت صحابي خپل نه دا معنی نه ده ما انا علیه واصحابي ما په هغه طریقه بزي انا علیه چې زه په کومه طریقه يم واصحابي او زما اصحاب چې په کومه طریقه دي په هغه طریقه بزي په هغه طریقه بزي چې په کومه طریقه زه روانم او زما صحابه روان دي او د صحابه او مراد څوک دي نو بل روایت کې راځي عیاض عرباض ابن ساریه مشهور حدیث ده چې فتنه برازي نو سبق وي نو نبی له سلام فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين دا ما انا عليه واصحابي معنا ده علیکم بسنتي زما طریقه وسنت الخلفاء الراشدين المهديين او د خلفاء الراشدين طریقه دا ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم طریقه نو د اصحابین مراد خلفاء راشدين دي تاسو په خبره ورسېدئ دا مطلب شنو دا درې الفاظ درې جمله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي په سواد اعظم پسې ورپسې شي سواد اعظم معنا دا نه چې تورې ته روانې دي او ډېر خلک دي ټیک دا چې اکثر مسلمانان اهل سنت والجماعت اکثریت وخت کې ډېر پاتې شوي دي خو د ډېروالي معنا همیشه نه ده سواد اعظم معنا دا چې د علم د کردار او د شان او د بلندۍ په لحاظ سره اعظم دي اعظم معنا سواد اعظم معنا دا نه چې افراد همیشه ډیر دي افراد به کله ډیری کله به کم لکه حدیث کې راځي چې قیامت ته نږدې به صرف 100 کسان پاتې شي داسې طائفه من امتي نو د سواد اعظم معنا دا شو چې د اغي فکر د اغي سوچ د اغي کردار او د اغي شان ډیر لوی بلند دي او ما انا عليه واصحابي چې خلق دي ته اهل السنه والجماعت وي اهل السنه والجماعت معنا دا چې په سنت رسول او په جماعت صحابه پس رواني خلفاء راشدين پس رواني دا مطلب شو نو دیمه معنا بیا دا شو چې جماعت المسلمین به هغه چاته ویل کیږي چې هغه کې دا مفهوم د مسلمانانو جماعت یعنی چې صحابه کرام په کومه طریقه روان دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت کوم ده نو دا خلق چې دي سره ځان ور سره کا دا خلق به پیژنې نو څنګه به پیژنې نو د کردار نه به پیژنې نو دي سره ځان ور سره کا ته دې معنا دا نه ده چې دې به خاص نومي ته دې معنا دا نه ده چې دې به خاص ډلې عین ممکن ده چې په ټوله دنیا کې په یو ځای کې په یو نوم باندې په بل ځای کې په بل نوم باندې اصل کې نوم نه ده اصل خبره د اصول ده یعنی چې حکومتي خو ته امام به پیژنې خو کار خبره شو او هغه جماعت من پیژنې چې د اقامت دین جماعت دی او د اسلامي
حکومت مطابق کار کوي دغه امام دی او د کارونه نو وایي سره یو ځای ورګه چې هغه نشته نو بیا نو دا چې نبی له صلوات والسلام یو جماعت یاد کړی دی او یو امام یاد کړی دی نو بیا چې د اهل سنت والجماعت دي نو د دې امام به بیا سو کی ما انا علیه و اصحابي ويدلتبا اصول مرادي دلته سم مرادي اصول لکه چې نبی له صلوات والسلام د سنت خبره کړی ده علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين چې خلیفہ دې نشته نو بیا په سنت پسې ورپسې شه یعنی مطلب دا په دې اصول پسې ورپسې شه دا اصول چې تاسو بیا څوک خین او هغه اهل علم دي ځکه امام بخاری رحمه الله د دې نه مراد اهل علم هغه جماعت المسلمین نه مراد د امام بخاری په نسبت باندې څوک دي ورته نه مراد علما دي نو علما نه مراد هغه علما دي چې کوم اقامت دین پیژني د علما نه مراد هغه علما دي چې کوم د پیغمبر په سنت او په سنت خلفای راشدین باندې رواني او پاغي ته پوي خو اصل روانه دل چې دین هغه په اصول پسې دي یعنی قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم دا وی کنا چې اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده دې پیغمبرانو ته الله تعالی هدایت کړی دی نو د دې په هدایت پسې ورپسې شه نو اصل ورپسې کېدل خو په اصول پسې دي خو چې د دې اصول مطابق کوم سره ستاره راهنمایي کوي نو هغه به ستا امام شو نو امام څوک دی بیا چې په دغه اصول پوهیږي او په دې اصول مطابق ستاره راهنمایي کوي نو دا دنیا امت مسلمه چې لګیا دي او دا د خلکو له ائمه نوم ورکړی دی الکه دا امام ابو حنیفه دی دا امام شافعي نو دا د سنه ورکړی خو دې نه ورکړی دی کنه چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله مونږه په هغه لار باندې رواني وسول د خلافت خو ګډوډ شو دغه چې هغه مسلمانانو خلافت ولا خو د اسلام کار پرې خو نو مسلمانان په دې ائمه په ورپسې شو دا دې چې وای دا یو دا مدخلیان چې وای کن مدخلیان ورته وای کن ورته بلاګان ورته وای خو دا چې وای دا امام پکې چاره واستې دی نو پیغمبر پسې ورپسې شو نو پیغمبر علیه السلام چې وای چې و امامهم تلزم جماعت المسلمین و امامهم فجماعت المسلمین پسې بځي او دا په امام پسې بځي نو ته د بخاری د حدیث نه منې و امام پکې چاره واستې امام پکې پیغمبر راوستې دی الله تعالی قران کې د دې بنی اسرائیل مبارک ویلي چې وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون په دې بنی اسرائیل کې موږ ائمه پیدا کړو وجعلنا منهم ائمه هغه بنی اسرائیل کې پیغمبران ډیر زیاتو خو د پیغمبرانو باوجود هم په هغه کې ائمه وو چې په یو ځای کې پیغمبر نه نو داسې ائمه پکې وو چې هغه پسې خلک روانو دلته نبی علیہ السلام وی تلزم جماعت المسلمین و امامهم جاکم سره ته وایي د امامان پکې کوم ځای راغلي به د بخاری په حدیث کې راغلي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې خلیفہ نه تلزم جماعت اول به خلیفہ پسې چې بیا خلیفہ نه بیا به مسلمانانو یو امامي په هغه پسې بځي نو د ټول امت مسلمه کې چې د موږ د ائمه په نوم باندې پیژنو ائمه نور امام حسن او امام حسین امام علی خاصم خلیفہ او امام ته ویغه نه وي دا نه بعد امام حسن دی او امام حسین دی او امام عمر دی او بل چا به امام لفظ دی او چا به بل لفظي خبر باندې پوښ بیا د علما دي نو امام بخاری دی او امام ابو حنیفه دی او امام شافعی دی او امام ابن تیمیه دی او بیا امام شاه ولی الله دی او بیا امام مودودی دی او بیا امام حسن البنا دی نو دا ائمه دي کنه نو دا قران دا پیغمبر علیه السلام تلزم جماعت المسلمین و امامهم پر امام پس ځکه او دې ماته وی د امامان په کم ځای نه رااله نو تاسو بخاری نه کې پاره خبره کې بخاری دی ویل او یا په پویږي نه په کتاب الفتن پویږي او نه په دې دنه حدیثونو پویږي چې پیغمبر علیه السلام په کې امام تذکرہ کړی دا بنیادی مطلب دی دینه پس فرض کا اصل مسله صدا اصل مسله دا چې په دې زمانہ کې چې په کومه زمانہ کې په یو ځای کې اسلامي حکومت نشته او په اسلام په نوم باندې چې کوم جماعتونه دي نو هغه جماعتونه ته ګوره دا جماعتونه په حقیقت کې د جماعت المسلمین ذیلی تنظیمونه په حقیقت کې خو په دې شرط باندې ذیلی تنظیمونه دي چې کار د دین کوي چې کار د دین نه کوي نو بیا د ذیلی تنظیم نه دی دا خو بیا فرقې دي او رسول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدا چې نو جماعت المسلمین او امام نو بیا سبوي وي فجتنب تلك الفرق كلها نو مزواجه خبره ده چې په کومه پارټي کې او په کومه ډله کې ځان حسابه نو هغه ته وګوره چې دا د قران سنت رسول او سنت خلفای راشدین په طریقه روان دي کنه دی روان او د دې مشر چې دی نو هغه باندې د امام اطلاق کې دی شي کنه شي کې دی
هغه واقعي اهل علم دی او هغه واقعي قران او سنت بنیاد باندې تا رواني اسلام طرف ته نو کدي نو بیا غي سره شه بیا تاسو ته خوده او کدا چې نه نو دې معنا دا چې یا په قران او سنت نه دی روان یا سنت خلفای راشدین باندې نه دی روان یا تا په غي نه رواني نو بیا دې معنا دا چې دا بیا فرقه ده چې فرقه ده نو فجتنب تلك الفرق كلها بیا د فرقین بالکل ځان لشه بیا د فرقین ځان لمشي نو بیا به تم ځان لې بل سړی به بل ځای کې د فرقې نه ځان لې بل سړی به بل ځای کې د فرقې نه ځان لې په دنیا کې به یو څو کسان نورم داسي چې هغه هم ستا په شان د فرقو نه ځان لې نو ته به هغه پیژنې نه او تاسو به خپل منځ کې یو جماعت وینو دا هم جماعت المسلمین خبر اړو پوي نشوي دا یو سړی چې د یو فرقې په دې وجه جدا شي چې الګ دا فرقه مې نه د خوښه ځکه چې دا قران او سنت مطابق او د سنت خلفای راشدین مطابق ما نه چلی نو په دې مطمئن نیم که مطمئن به خو سره زه خدای دې دین کار کوه خو که مطمئن ته نه په دې وجه دې مطمئن نه شه دا خو د خلفای راشدین په لار نه دی روان دا په بل نه دا د ملوکیت په لار روان دي یا د اقامت دین په لار نه دی روان بل څه دنیایي اغراض دي نو بیا دینه جدا شه فتن تلك الفرق كلها جدا شي نو بیا بسنګ چلی بیا بتس نو بیا چې جدا شي نو یو حدیث خو ته ما وختي وي چې یبعث اميرا وحده يوم القيامه که پرشتیا مانو کې ته په دنیا کې یوازې وي نو بیا خو یبعث اميرا وحده بیا په دې مخه پکې بیا به تم د قیامت پر د امیر په حیثیت پاسي او کار د دین کوا او داسې به ډیر کمی داسې چې په دنیا کې بالکل یو سړی داسې پاتې شي یو سړی به ته یو سړی به په بل ځای کې یو ګروپ به په بل ځای کې یو ګروپ به په بل ځای کې ها دا ټول ګروپونه به بیا د یو بل پیژنې او کنه پیژنې او د افراد یو بل پیژنې او کنه پیژنې خدا به د الله تعالی په نسبانه الجماعتي دی به د قیامت پر یو بل پیژنې چې لکه تام دا کار کو ابو جاو کنه ته په کوم ځای کې یا لکه زه په افریقا کې وم ابل به ته په کوم لکه زه په روس کې وم ابل به ته په کوم ځای کې لکه زه په ملیشیا کې وم زه په پاکستان کې وم مړه مونږ خدای یو پارټي خلک یو الله تعالی به تو تاسو د یو پارټي خلک کنه د یو ډلې خلک یو امت تاسو په دې خبره تاسو ورسېدې کوم نه رسېدې دا بنیادی خبرې دي نور په دې کې دنه هم دغه خبره درته قرانم کوي چې ته چې په دې سورته فاتحه کې د تخودلې دي چې اهدنا الصراط المستقيم الله تعالی ما تسمى لار وخایا نو د سم لار تعریف بیا په سورته النساء کې څه کړی دی چې سم لار کوم یو صراط الذين انعمت عليهم لار داغه خلکو چې تا په انعام کړی دا سوق دي دا خلک سوق دي د دې تعریف بیا رستو کړي چې ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نو نبیین هغه د ورخه پته ولګي چې اخو تیر خو د شهدا او د صدیقین او د صالحین د ورخه ختم نه ده د شهدا او د صدیقین نبوت ختم دی کنه د شهدا او د صدیقین او د صالحین دور خو ختم نه دی چې نه دی ختم د قیامت دراتلو پورې بدایي نه پدی پسې ورپسې شه پدی پسې ورپسې شه او کدام نو په خپل ځان صالح جوړ ککنه چې تم صالح او بلم صالح دی او بل ها البته دا یو خبره ده دا ما ته ډیر خلک ویني زکه زدلته وایم باندې من پوښي چې مطمئن نه وي ځان له پارټي جوړه کنه نو ما پیغمبر علی السلام خدا نه دی ویلي چې صحابي وته وی چې فإن لم تكن لهم جماعه ولا امام کردي د پاره نه جماعتي فإن لم يكن لهم جماعه ولا امام کداګي د پاره جماعت هم نه او نه ولا شي امامي نو قال النبي صلى الله عليه وسلم تسویل دي چې فاسس جماعه اخرى ځان له بل پارټي جوړه پیغمبر علی السلام متداسي ویل دي ځان له پارټي جوړه کدا وته ویل دي چې فاعتزل تلك الفرق كلها لون ریکار دا ولا فرقونه جدا شبيه د فرقونه جدا شه د فرقونه جدا شي نو که بالکل پرشتیا مانو یوازې وي نو بیا خیر دی پروا مساته دا قیامت پرود بته امیر او چې بالکل یوازې نه وي نو په دنیا کې به دومره نور سوکی نو ته به دا غي سره مرګره نه ته باغه پیژنې او نه به تا پیژنې پارټي دغه ته نه وي چې خلک یو بل پیژنې او جنډای خامخه دا ور دې زمانه پارټي دا دا د دې سل یو نیم سل کاله مخکې پورې دا قصه نه وره پارټي چې پارټي دې ته وایي جنډې می او دستوري می او کارکونانی می او دایمي او امیرانی می دا اوسنۍ خبرې دي په خوا یا لکه امام بخاری په کومه پارټي کې دا د پارټي سنمو حاجی بدغه وکنه یو باسو امیرا وحده یوم القیامه دا کار امام بخاری دلته کوي امام ترمذی دلته کوي امام داوود دلته کوي امام حنیفه دلته کوي امام اوزاعی دلته کوي امام سوری دلته کوي
لیسل تکو بدل نه لخه ار یو سره لګیاو دغه د قران او سنت مطابق خلق رهنمایي کوله بدا امامان مو او خلق ورپسې او چې چا کوم استاد او کوم امام خو هغه ورته دغه په درس کې ناشته او دغه بلاس باندې بیات کو بیات ماده دار دغه شاګردي کوله هغه ته کار والا کو د امام بخاری څومره شاګردان و امام بخاری د څومره خلکو شاګردو د امام بخاری په زمانہ کې دغه امام شوکو یا دغه د پارټای سنم دا جماعت المسلمین والا بیا په دې حدیث پورې ون خلیل په کراچۍ کې پارټي ده هغه وی پیغمبر علیه السلام چې ما پسې حالت په دیوالونو لیکلي وي په جماعت المسلمین کې شامل شي کني گمراه وي نو جماعت المسلمین مله ستاره پارټي یاد ولا الله دې غر کته خو ویم نه پاغه وخت نو ما سره په کې باسو کو ما ته وی چې دا خو پیغمبر علیه السلام وي نو ما ته ادارات وایي د جماعت المسلمین په دې وخت یو کدا د ډېر مخکیم وي دا خو مخکیم دا خو ټول مرو نو ما استاره د مسعود صاحب نه مخکې امیر سوکو نو بل بیا ته ونکو ختمه وا ما استاره دی امیر صاحب دا وستا کوم امیر دی د جماعت المسلمین په خبره پوه شي کنه زه خو هغه 92 کې د کراچۍ ته تلم منوال ته د دی په باندې واولېدم د دی ډېر لوی سړیو د دوی پورا په شپېتو ملکونو کې مې کاروبار دی او دا دی نو مې نالم هغه اوس ما پرون خاطر بس به کوړه بوتلم 2-3 ورځې بیا 15 مليان راجم کړو الکه یو جماعت المسلمین د پاکستان دی او یو جماعت المسلمین عالمی جماعت المسلمین جوړو عالمی جماعت المسلمین جوړو جمعه صحیح ده بلوچستان علماء پکې کم از کم 15 علماء او دعوت ولا کړم نو دی په چا پسې موږ نه کوي نو هغه صاحب چې کوم ځای زما میزبانو نو بس هغه پاسه دا هغه چې د ما په علم کې خو تجویز پیش کومه د یو سړي د پاره چې دا بده د عالمی جماعت المسلمین امیری او که تاسو زما سره اتفاق کوئ نو چې بس بیا د مازیګر د موږ په هغه پسې وو پوه شئ نو زمانو می پیش کو نو ټول وی زمون په اتفاق دی نو بیا د مازیګر مونږ علماء په جمع وکړو هغه اقامت وکړو نو ګوره زه د عالمی جماعت المسلمین امیر ما په خبره پوه شئ او چې څوک زما خبره نه مانی نو دا نافرمانی دا باغیان دي زه چا معزول کړی نه ما او نه ما ځان معزوله کړی دی په خبره باندې پوه شئ کنه ما ته ته امیر المؤمنین دا پکې بل واوره دا پکې تا ته پته نه و نو دی وی چې جماعت المسلمین ما پسې را پسې شي ما خو یو چاتم په دیوالو نه لیکل چې لکه په ما پسې را پسې شي کني گمراه ہے حالانکه زه خلکو مقرر کړم جماعت المسلمین امیر او معزوله کړی بیا چا نه ما په خبره تاسو پوه شئ نو هغه ته ما اداره ته وایي چې ستانه مخکې جماعت المسلمین امیر سوکو او په فلان کې وخت سوکو فلان کې وخت سوکو جو بیا وسره انکو ختمه و نو ما دا په ټوله دنیا کې صرف یو ته پیغمبر نعوذ بالله دا ته څنګه جماعت المسلمین جی او ته کله مقرر شوی تا چا نه تاسو کړی دی چا په مشوره په ګډ کې 15 کسه کې نهسته ځان له جماعت المسلمین امیر مقرر کړو او دا امیر سره ټول دنیا لو به کېته په خبره باندې پوه شئ کنه خاجی دا مطلب شو فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام کنه د دې د پاره جماعتي او نو ولا صحیح امامي ته به پوه شئ کنه اولنې ساده خبره شو صحیح اسلامی حکومت او دا هغه حکمران هغه پسې شه کدا نو بیا په هغه اهل علم پسې او په هغه خلکو پسې ور پسې شه چې کدا هغه تنظیم یو کنه یو کنه تنظیم نو مستاخ وخی یو کنه خو په دنیا کې یو ک 1500 وي دا څومره چې ملکونه لري بده کې بده یو ملک لسم کې دی شي خدا به یو بل مقابله نه کوي دا به ټول د یو مقصد د پاره کار کوي بیا هغه سره شه که هغه کوم دا غینم فرقه جوړه شو او ته په دې پوښي چې د خدای الله او رسول او کار پرې خو د خدای فراشدین او کار پرې خو نو بیا دا غینه جدا شو نو بیا به ته الله تعالی په نسبت د هغه ټول جماعت فرد چې په دنیا کې چې تاسو که په ټول دنیا کې درې کسان وي کنه نو دام جماعت دی وسلاسه جماعت ويد الله على الجماعه که په ټول دنیا کې درې کسو کنه یو په کتاب او دوه چرته نور یو په افریقا کې او بل په امریکا کې چرته او یا په ملیشیا کې او یا په برونای کې نو بتا سو دریم جماعت ته تا ته دا پته نه چې موږ جماعت یو او د الله په نسبت باندې به جماعت دا مطلب شو فاعتزل تلك الفرق كلها نل ټول ډرونه جدا شه ولو ان عض يعض ويوم يعض الظالم على يديه ولو ان تعض باصل شجره اگر چې چکو لګي غاخونه ولګي باصل شجره د یو ونی پرې سټا یعنی د لوګینا
او یا د درد او د خفګان نه سړی چې خپشي کنه و یاره بس پرې دغه چکونه لګول پرې کانو چکونه لګول پرې لاسونه چکونه لګول مطلب دا دی چې دومره خپې چې بل سلار د نه درځي نو بس خیر دی دغه برداشت کوه خو په فرقو کې چرته شامل نشي د فرقو مرګره نشي چرته فرقه بندي شکار نشي چرته دغه فرقه بندي گمراهي ده او نبی له صلوات والسلام ویل دي کنه فرقه بندي گمراهي ده خاجي حتا يدرك الموت چې مرګ در اعلان دي کې وان تعالی ذالک او ته په دغه حالت باندې مطلب دا دی چې په حقیقت کې په اصل حالت باندې په د ایمان په حالت باندې مرشه خیر او دا خلک چې وای نه وای د پارټي سره او د ډلې سره زه خیر دی و یوازې ځان نه ښه او د ډلې سره زه وای په ډله کې غرق خې او په څنګه یوازې د کلی سره غرق خې او یوازې بچ نه ښه نو دا خو اکو بکو شیندر بکو دی ته وای دی ته څه وای دی ته خو اکو بکو وای اکو بکو د لرزي او دا کیسه وکړه چې ما شوم دلته اکو بکو څوک نه وای اکو بکو شیندر بکو معاملاله پتر پکو او باشین بیړې او پکې ناشته درخانه تر راوځه او پلستونی کې د سدي او خواګدي کې تر اخر تاسو پوره قصه وکړه تاسو نه درځي ما په خیال لو مې نه دی کړی چې خاجي دغه اکو بکو دی او دا بل پکې اوس دا غامده پکې اوس دا به خطلې ده تاسو ګورو دا دروغجن د امریکای پیس کلی دی او د سر نه د خپل پورې د انګريزانو پر رنگ کې رنگ دی نو دې پکې وایي چې نه چې حکومتي کنه د مسلمانانو بدا جماعت المسلمین دی او د امام خان زرداری زمونږ امام دی الله دې غرق کشي غرق شي زرداری په منځ نه پوریږي نو دا څنګه امام دی مشرف په منځ پویده مشرف ستا امامو ړون شي د دې نه غړون بل کم وي او د په د پسې ورپسې دی وای دا چې وای کاغه کفر بواه مو کې نو بیا خو التکي بیا خو ټرمپ امام دی لکه چې کفر بواه خو هغه کوي کنه او ملک هم شته او امن په خپل ملک خلکو لراوسته نو بیا په اسلام او کفر فرق شو بیا جماعت المسلمین ته کې مسلمین ته کوم درته او د مسلمین لري ک بیا وینا کله مسلمانانو حکمرانی او صاحب کوپر مو کې نو بیا هم باغې کې ورپسې ځه نو بیا چې کوپر وکې نو بیا د دغه بل په منځ کې څه بدا مرتد دی او هغه مخکې نه کافر دی نو بیا خو ټرمپ خشو کنه نو بیا د ټرمپ نو بیا په دنیا کې د جګړه رسې شي ده بیا او فرعون هم دی او زه امیر ویره فرعون امیر نو د خپل مصر نو بیا موسی علیه السلام دلته نه سره نیو جرا کوي الله ته نه ونیو کنه یو صاحب ما ته وای دغه والو سلندر والا خو پیژنې نه پیژنې تاسو د ما اصطلاحات نه پیژنې خبر باندې پوښ الله تعالی وای چې وانزلنا الحديد ما وسپنه را لګل دا نو وسپنه دې د پاره د چې توره به ته جوړه د ته صرف کینچی جوړه کی چې بریت پیلی او سلندر ته جوړه کی چې چې په پخای په خبره پوېږي نو هغه ما ته وای چې را ته چې وی چې جهاد نو د موسی علی السلام سره چې دا کونټي ونه د فرعون د سر له ولې نه راچول چې دریاب له راچول مې بیخ دی وځه یوازې فرعون نه غرقاو دا ټول پوجي وسره غرقاو نو ځکه دې دریاب درا واچول وایي په خبره او دا وته الله تعالی ویلو چې د فرعون سر له راچول دریاب را واچول لا ټول بګي ډوب شي دا د خبرې دي وای ګوره وته وي دی وجه جهاد او نو ګوره موسی علی السلام دا کونټه د فرعون د سر له ولې نه راچ چې سر یې راچولې وي نو خو سر به شي خوښ شوی کنه څه به شي هغه به خوښ شوی او دا قومونه او دا فوجونه چې دا بس هغه به بچو کنه اصل به خوښ شوی او چې دریاب لاره واچول نو څه چلو شو نو دا اړون بس پدې نه پويږي چې سره د فوجونو الله تعالی غرقاو ځکه وته ویل دریاب لاره واچو دا دومره نالایق دي زبد دومره ټکولې پوره دي تاسو پیژنې شم بسم الله جی باب من کرها ان یکسر سواد الفتن دا باب دی په بیان د دې خبره کې چې دا خبره بده ده دا مکروه ده چې سړی د فتنو والا ډله زیاته کی د فتنو والا د څه زیاته کی کم ځای کې چې فتنو والا دی نو دغه تماشې له مزه تماشې له جلسې له مزه جلسې له ورشه خو بس یو سړی خو پکې زیات شو کنه کم خلک چې فتنهګر دي کم خلک چې بيدینه دي سیکولریست دي بدعتيان دي گمراه دي نو دغه تماشې له مورزه دغه جلسې لم ورده اسی ته دغه مرګره نه ما ورډله خو در باندې زیات ښکارا شو نو ورډله کې څه لږی دا مطلب شو فبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا ابو الاسود وحدث
وقال الليث انا بالاسود قال قطع على اهل المدينه بعص قطع على اهل المدينه بعص په مدینه والا باندې لازم شو یو ګروپ ولکه یو ګروپ بتا سو تیاروي مدینه والا ته ویل شو حکومت ته د بنو یوم بنو مې حکومت د بدعتیانو د ګمراهانو په هغه زمانہ کې مدینه والا ته ویل لخر دی راوالي او سبا کوي تاسو به یو لخر او یو ډله به تاسو تیاروي یو ګروپ به تاسو تیاروي یو کسان راولېږي شابه لکه چې اجتماعي کاری لکه استاد سړک جوړیږي او تا یو کلی ته ویل کله لس کس تاسو راولېږي او شل کس تاسو راولېږي او ډوډۍ به تاسو راولېږي او چای به تاسو راولېږي نو داسې به حکومت د خلکو نشاغسته په دونه کسان راولېږي نو قطع على اهل المدينه بعص په مدینه والا باندې لازم شو چې تاسو څخه خلک راکټ کړئ څخه خلک راولېږي مونږ ته یو ډله یو ګروپ مونږ ته راولېږي نو فكتتبت ابو الاسود وی چې فكتتبت نو پاره کې ما ځانو لیکو ما زمم په دې کې لارشم چې ګروپ زی خو زمم په کې لارشم کړ نو فلقيت عكرمه نو د حضرت عكرمه رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شوم نو فاخبرته نو زه او یا د عكرمه مراد عكرمه بن ابي جهل نه دی بلکې دینه مراد عكرمه دا تابعی دی رستنه زمانه ده کنه صحابه زمانه رستنه زمانه نو فلقيت عكرمه سره ملاو شوم فاخبرته نو ما وتخبر ورکړ چې زه هم په دې ګروپ کې روانه ما نو فنهاني اشد النهي نو زه سخت منی کړم ما ته وچ داسې کې ته د بدعتيانو د ګمراهانو په ډله کې روانه وقال ما ته وچ اخبر ابن عباس حضرت عبد الله ابن عباس ما ته خبر را کړی چې ان اناس من المسلمين چې په مسلمانانو کې خلکو كانوا مع المشركين هغه د مشرکانو سره په کوم زمانہ کې نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم چې خلکو ته وایي چې هجرت وکي نو په باج قبایل په هغه زمانہ کې قبایل کندار دي قبيله زید او در دي قبيله کله نو هغه قبایل کې په باج کسان مسلمانانو هغه بالته ناسو او بیا چې به جګړه وشوه نو مسلمانانو به سره جنگ وکړو نو کله به کې دیمو لګید نو عبد الله ابن عباس وی چې دا به مسلمانان چې مسلمان لا پکار و چې د کافرانو نه جدا شوی وي دی ول د کافرانو ممنځ کې ناس دي کافرانو ممنځ کې خو به ال کې نه چې یاستا ډیره مجبوری چرته تللی نشي لکه زنانه او ماشومان یا بوډاګان او بیماران چرته تللی نشي یا دای چې ته الته زګه بکې نه چې الته به ته د دین کار کې لکه ته نن سبا په امریکا او برتانیې کې اوسېږي او صرف پیسې ګټې او د دین کار نه کې نو ته د پاره دا کار حرام دی تبا الته ستاو سیدل الته جایزي چې تل در دین کارم کې الته چې چاته د اسلام دعوت ورکې اسلام دعوت ورکوا نو دا طریقه په دغه طریقه باندې د مسلمانان د کافر ملکونه هم په دغه طریقه باندې په اسلام کې راځي کنه او دا برتانیې خو راځي ان شاء الله العزیز برتانیې کې یو ځل یو انګريز مال مخې لراغی دا چې په شکر وته هم نو جوازي ګرځیدل خو الته مشکلی خو د موږ محله خو او شاغه خو الته مسلمانان په ډیر نو زبردست یوازې وته ما چکر کله کله نو یو انګريز مخې لراغی نو ما ته وی چې يرتانه ته پوس په ما وای چې دا رښتیا دي تاسو به په زور مسلمانانه و دا انګريزان د مذهب ځامن دي دا ټول لاس نه دي دا موږ تاسو سره دا عام خلک نه مذهبان دي د لبه دی اوسوځي دا د مطلب او دا ډېر پاگلان او دا سازشیان خو په ډېر کمی او هغه په کې په سکولونو په زمانہ کې تر دې خواشاته ګوري نو بیا دغه هغه بیا بل ځای ته لیږي او دغه تربيت کوي او هغه بیا نور د عام خو بس غریبانان دغه شراب سکیو غډیږي او ډوډۍ خوري او بس ناس نو دا هم نشه غریب غونته کې بس چوکیدار و دغه علاقې دغه محلي چوکیدار و چې ته تاسو په زور به مسلمان وای ما ته چا ویلې په زور ته ودلته یو مسلمان ما سره ملاو شو ما ته وی چې یو وخت برازي او تاسو به په زور مسلمانو نو وی ته سوي ما وته وی چې استاد ما په بارکه څه خیال لې زه به چا په زور مسلمان کړم ما وی نه نو ما استاد ما په وی ته خو داسې ښکاري ته په خوخه مسلمان شوی په زور ځاني مسلمان کړل ته دلته په چا باندې څوک زور سم نو ما وته چې کته په خوخه مسلمان شې نو بیا دې پیسې اعتراض ته وینا مې چې د ټولي برتانیې د مسلمانان خو په خوخه مسلمانان شې نو بیا دې په اعتراض ته وینا مې هم داسې بکیږي کې خیری په زور وتا څوک نه مسلمانې او په خپل به تاسو په خپل خوخه مسلمانې وي بیا خیر دی بیا ټیک ده مې په داسې بکیږي کې خیر بیا خوشاله شم چې زه په زور نه مسلمان نه یې دې دې چا راولي په خبره مزبان نو د کفر په ملک کې به اوسېږي خو په دې شرط به اوسېږي چې خلکو ته بسکه د اسلام دعوت به ورکې خلکو لا کار به کې د دین دا څنګه چې مسلمان ته خبره کوي او کافر ته خبره نه کوي بیا بلته نه اوسېږي
جي فلقيت إكرمة فأخبرته فنهاني شد النهي وقال أخبرني ابن عباس مات ابن عباس رضي الله تعالى عنه ویل أن ناسا من المسلمين فمسلمانانو کې خلقوا كانوا مع المشركين او د مشرکانو سره اوسېده الته کله ویږي وکنه په کلی کې غرخه کله ویږي والته خاجي يكسرون سواد المشركين او د مسلمان د مشرکانو ډله به زیاته ولا کال ته مردم شماري کېدنو د مم پکې حساب او د املوک په تول کې بدیم راغی نو على رسول الله صلی الله علیه وسلم يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام خلاف به د مشرکانو ډله زیاته ولا او چې هغه به کله جنگ راتونو ته به پاسه چیزو نو دا غریب بم به چیزو نو په کلی کې غار خینو دا غوي خبره و دا نه په کلی کې ولا چې کله ټول خلک زینو زسو کم درې خلک نو بیا چې بته نو الته بچ جنگ شو نو فیرما نو بچ فیات السهم نو پدې کې بغه شعر راغی چې په شغي بل سړی لګید خدای من په شغي لګید کنه غشي په کې ورېده کنه نو دې من په کې ولګید فیصيب احدهم نو د دې باندې په کې اوتن په کې ولګید په دې مسلمانانو کې بده د کافرو په غړډه لګیو کنه دې په کې ولګید نو فيقتله او يضربه یا به قتل کو یا به زخمی کو نو فانزل الله تعالی د دې په باره کې د آیت راولې چې ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم هغه کسان چې ملائکه وجنه او روح ته قبض کوي او دې په ځان ظلم کړی چې د مشرکانو په منځ کې اوسېږي نو قالوا فيما كنتم نو ملائکه به توي دا تاسو څه کوي دا د څه کول ته مسلمان انت دلته څه کول نو قالوا كنا مستضعفين في الارض يغيب ومو پرېزمکه کمزوري نو قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا ابو توي د خدای د ازمکه فراخه نه و چې د پرېخه بل کلی ته تلوي نو دا خلق دي مأواهم جهنم دا ګناه کوي چې د کافرانو ډله زیاتې نو ته د کافرانو ډله مزیاته و نو په هغه ګروپ کې مزه چې کوم ګروپ د بدعتیانو دی په دې زمانه کې په هغه ګروپ کې مزه چې کوم ګروپ د مدخلیانو دی مدخلیان پیژنې کنه تا اوس پورې ونه پیژند دا ملوکیت درباریان دا درباریان چې دا اوس هم د درباریانو د عربو د درباریانو بندگان دي او چې هغه وایي چې د مجاهدینو مرګرتیا مکوي دا دهشتګرد نو د حماس ته دهشتګرد وایي او يهوديانو ته دهشتګرد نشي ویل نو دغه غټ ظالم بلی چې يهودي ته دهشتګرد نه وایي يهودي مرګرتیا کوي او د حماس د فلسطین د مجاهدینو څخه کوي دشمنی کوي نو د سره خوا کې مکه نه کنه د ډله مزیاته و دا ګناه ده جی دا مطلب شباب اذا بقي في حصاله من الناس چې سړی په خسو خاشاک د انسانانو کې پاتې شي دا مطلب خلک زی او د غریب پاتې شي چې هغه ګوري په خبره هم څوک نه پويږي حصاله څه ته وي بوس کاسکر چې سړی د زنانه چې دا وړ چانه کنه چې چانه نو هغه چې کوم اصلي وړي هغه چې کوم د پخولیات شي اخکته لار شي هغه خانکته او په دې چان او په دې غلبیل کې څه پاتې شي هغه بوس کاسکر پکې پاتې شي چې ته په بوس کاسکرو کې پاتې شي نو بیا به څنګه چلی جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما دو حدیث نقل کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما دو حدیث ویل دي رايت واحدهما وانا انتظر الاخر يوم لدل بل انتظار کوم حدثنا نبی علیہ السلام را ته دا بیان کړی چې ان الامانه نزلت فی جذر قلوب الرجال ان الامانه نزلت فی جذر قلوب الرجال امانت د انسانانو په دې اصل کې وردن نشوي دي رجال نه مراد انسانان دي سړي دی او که خځې دي خاجي مطلب دا دی چې الله تعالی په انسانانو کې د ایمان او د علم صلاحیت او قابلیت خو دی د دې انسانانو مثال د معادنو دی د قانونو دی په قانونو کې د نسونی هیره او جواهرات پکې دا پټرول دی پکې بلسدي پکې د چینی د وبدي پکې نو دا انسان نو په ځینې انسان کې یو صلاحیت دی په ځینې انسان کې بل صلاحیت دی په باج ځمکه کې سونه ده په باج ځمکه کې تیل دی په باج ځمکه کې پټرول دی په باج ځمکه کې هیره او جواهرات دي په باج ځمکه کې نور داسې معدنیات دي چې هغه په دې دمانه کې ته نه پیژني مونږ نه پیژنو هغه ماهرین پیژني نو دا انسانان داسې قانون دي لکه څنګه چې د دې سونه او د دې نورو معادنو قانون دي په دې کې دا صلاحیتونه الله تعالی را پیدا کړی
نزلت فی جذر قلوب الرجال. او د دې یو مطلب دام دی چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر بچی چې کوم دی د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي، د اسلام په فطرت بچی چې پیدا کیږي د مسلمانی. بیا وروسته پلار مور کله گمراه کی او کله يهودي کی او کله سکول او کالج او یونیورسيټي او ماحول او میډیا او کتابونه او دای بیا بدل را بدل کی، نور اصل کې خو مسلمان. نو ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، نبي علم د قرآن نزدکی او د سنت نزدکی. صلاحیت خو پکې خو پته صلاحیت باندې سړی نه غلاره او منزل نشي معلومه ولای که معلومه ولای شي نو بیا د پیغمبر ضرورت نو د دې صلاحیت په بنیاد باندې د قرآن زدکی او حدیث زدکی نو بس بیا سم شي. او ځینې کسان داسي چې صلاحیت پکې پروتي او هغه ډراونه به شي خلک نو به دا زړه په زړه پاله که زموږ په وطن کې څومره خزانې دي خو چې راونه وتې نو نه د چا په کار راغلې او بس لاړې دفن شي پرتې دي. جی وحدثنا عن رفعها، او بل حدیث نبی علیہ السلام مونږ ته بیان کړی دی چې د امانتونه به د انسانانو نه اوچتېږي. مطلب دا دی چې د سړی به مسلمانی خو بیا به رو وخت داسې راځي چې رو به ګمراه کېږي، یو تور داغ به په زړه کېږي، بیا به بل ګناه کوي نو بل داغ به کېږي، آخر به دار څه تور شي خبر به ختم شي. جی قال نبی علیہ السلام فرمایل ینام الرجل نومة، سړی به وده شي په لږ غوندې خوب نو فتقبض الامانة من قبله، نو دا امانت بر د زړه نه ختم شي. یعنی دی به وده شوی د به حرام خوړلی، د به غلط سوچونه کړي، د به غلطې منصوبې جوړې کړي، نو دا ګناه په وجه باندې بر د پر زړه باندې سره شي یو دا مثل اثر الوقت، پشان د اثر دا وخت پیژنې وخت هغه داغ ته وي چې دا ټول شی یو شان دی خو نری غوډه دا پکې بدل لکه دا دې ته وخت وي، ټول رنگ یو دی لکه چې قران کې وته شیعه وي مسلمه لا شیعه فيها، دې غوارنګ بالکل سره صفراو تک زیاده ده، لا شیعه معمولی غونه داغم په نشته، هغه معمولی داغونه داغ ته وخت وي. اول به ورکه اول خو ورکه داغ کیږي کنه بیا ورو غټي. جی نو فتقبض الامانه من قلبه، د ژوند ما امانت چت شي، دا ډیره خطرناکه خبره ده. سړی مسلمان دی او بیا ود شو چې را پاسې ده نه پزړه کې نظرونه امانت د یو حد پورې چت شي او داغ پکې شي او دا امانت په ځای پکې داغ راغلی، امانت په ځای پکې سره راغلی داغ پکې راغلی. جی نو فیظل اثرها من مثل اثر الوقت، داغه اثر به داسې باقی پاتې کیږي په شان داغه اثر داغ. ثم ينام النومه، بیا به بل ځل بیا ود شي نو فتقبض، بیا بردنا هغه امانت چت شي نو فيبقى اثرها مثل اثر المجل، نو د باندې به دا اثر باقی پاتې شي د بے امانتۍ د خیانت دا اثر، د امانت د اوچتې دو دا اثر، دا به داسې پاتې شي مثل اثر المجل، په شان د اثر داغه پوناکا پیژنې کړه، پوناکا تڼاکا او پوناکا کې څه فرق دی؟ ها وای تڼاکا نو دا تڼاکې په خپو راخیږي د مزل د وجه نه چې خپیا بله مزل کې نو وای د خپو تلیمې در پسې تڼاکې شونه په هغه کې څنګه وای زما د لرې وطن یاره او د خپو تلیمې نو چې پس لري وطن یار دی او ته پسې ګرځې زی نو بیا چې خپې ابل زی نو خپې به دې شي تڼا کې بشي. آبله ان آبلوں کے پاؤں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، دل خوش ہوا حراق کو پرخار دیکھ کر. نو هغه ته سوي کجمر اثر المجل، پشان د اثر داغه پونا او یو پونا کدا چې تاسو کې کودا لوي او په دې لاسونو باندې سره وخیدي پوله راوخیدي سپیره وخیدي یو پوله دي چې ته خوري یو دا پوله دي چې په سره وخیدي په دې لاس باندې، نو هغه ته څه وایي پونا کې وته وایي تڼا کې به وته وایي کې لاسونه مې پوله شو لاسونه مې پوله شو. کجمرن دحرجته على رجلك، لک سکروټه چې ته په دې خپل خپه باندې ورغړې، سکروټه چې په خپل خپه باندې ورغړې نو په سکروټه نو دا سکروټه یل تسره چې پوله شي کنه هغه او سره و پړسیږي دنه پکې صحیح نه ورا و پړسیږي داس. نو فتراهم منتبرنا، نو تبینه دغه پونه کا دغه تڼا کا پونا کا بتینه منتبرن چې دا به پړسیدلی او وليس فيه شيء او دنه به پکې
سینا دنه به پکې سینا په خبره باندې پوښي ایو سړی وي بل سړی سره کبډي کول هغه وته وي غوړې په جوسه مې مشه ایمان را پکې نشتا هغه بعد خلکو لغت دشه دي ویا چې په دې باډې مې مدو کې کبي ایمان مدن داسې بوس کس کرے مګره نو دام داسې بي ويصبح الناس يتبايعون او خلق بسبا کی یعنی خلق بوسیږي يتبايعون چې یو بل سره خرید او فروخت کوي اغستل او خرڅول بکي هو لا يكاد احد يؤدي الامانه او یو سړی بم امانت نه ادا کوي هغه خرڅون کې بشیله سړی له ملا ورټی شی ور کوي 2 نمبر شی ول ور کوي دروغجن شی ایکسپایر دوايي ول ور کوي ما یو ډاکټر لیدل ایکسپایر دوايي خرڅوله او هغه هم سیمپل نو سیمپل د خر د پارم نه یو بیا چې ایکسپایر شنو بیا نو ما ورته په انګلیش کې وی په خوانه خبره ده نو ما وایي چې دا بل سړی په پوری شي هغه د غمی سړی نو ما ورته په انګریزي کې د شغله غونډې وی ما ورته دا دوايي دی ګوره دا ایکسپایر لفظ په ځای ما بل لفظ وایو کنه دا چې ایکسپایر ما کې د دې په پویږي نو ما اوټ اف ډیټ وایو ما دا اوټ اف ډیټ نو ما وی چې او ما دا خو سیمپل هم دا خو خرڅول د پاره نم دی نو هغه ما تسترګو ولا ما ته وی دا پتا بد راځي په دې بد نه راځي وی دا ساده خلک دی دا باندې ولا په دې بد نه راځي نو ایکسپایر دوايي خو زهر په پیسو خرڅه خاجي ولا يكاد احد يؤدي الامانه نو دکاندار بداشي په خبره باندې پوښوي کنه نو هغه زموږ والد صاحب نو هغه به مونږ ته وی دا آشنا سړی نه سودا مکوي نو مې ولي وی دا په خوانه متل له یو دکاندار ناس وی دا سلاس په لاس باندې هغه کړو وی چا وته وی چې څنګه کار مارکیږي کنه وی هغه وته وی چې آشنا راغلنه دی او ناشنا لوټلې نشم نو بس ناشه منو نو دا ما ته رښتیا پته ولګی دا زما یو شاګرد نو په جیمی کې په خوا والد سم ژوند دی په اورد کې بهر مې وکي کې نو راغله به منو د خلکو په داخله د سره پوندونه ډیر زیات دي نو بس کوشش وکاو چې په څه طریقه و د پوندونه والو نو هغه لاړه منو کپړه مې خو خشوه نو ما یې لکه دا کپړه راکمه دوه جوړې راکې یو والد سره والم یو بزان لوالم نو مالې پته ما په خاطر په 1800 باندې جوړه راکړه که په شي راکړه نو ما یې زبر دغه څه به قیمتي نو جامې مې واغوستې چې مدرسې ته رالم هغه مولوي صاحب هغه زما خو یو شانتي وي ما ته لکه تا خو ما په شان جامې واغوستې مې یو کنه وې دا په شو واغوستې مې دا پاتل لسه نو وې دا خو ما په نه سو واغوستې ده ما له باندې په دوه کې زره برا کړو ځکه چې دا ما شاګرد او ما دې تاسو نه کوم ما نه به قرآن وي نو دا دې یو بایو دا خادمانه خرڅول کوي او څه کوي د شد د طرف علالي او چې هغه غستون کې نه کنه هغه مې صبرونه زبدلم د نوٹ درکم دراواله چې ته پکې معلومه نه په نوټونو کې بدن نه پټي خو دی یا بشلیدلې یا به دوه جدا نوټونه یو ځای کړی یا به پکې دراواله خو دی یا به پکې چې تصحیح خو دی او زمړم تندر ملګو وي اوس به پکې ګټلی نو دا یو بل دوکي ور کوي ولا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال نبيا بخلقوي ان في بلاف بني فلان رجلا امينا الګه غفلان کی سړي لورشه پلان کی کلی ته ورشه په مارکیټ کې او سړی دی او داسې به ورشه بیا به داسې ورشه او هغه یاره هغه سړی خصي سودا خرڅي هغه دوکه نه کوي نو لره په یو ځای کې سړی او سړی چته یادي وي چې لکه د دې هر سړي نه سودا مکو ورشه هغه د ورشه الته یو سړی دی هغه خلکو نه سن کوي ان فی بنی فلان په فلان کې علاقه کې وسړی دی رجلا امینا او رسله امانتدار دی هغه د چا مال نه خوري صحیح سودا ور کوي ويقال للرجل او سړی ته به لیکيږي ما عقله ير زبردست او خيار دی وما اظرفه او ډیر ذهین دی وما اجلده او ډیر تکړه سړی دی وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ایمان او په دغه بل زره امر ایمانم نه او شکل ته چې ګورې نو هندو به مسلمانېږي شکل ته چې ګورې سبب مسلمانېږي او خلک به صفاتونه هم کوي او پاغه کې به یو اوري د دانه او د شړشم د دانه امر ایمان به بګي پته لګات کنه مې لګا ده ولقد اتى علي زمان او دی وي په ما یو وخت راغله دا څوک وي دا دې دا راوي وي څوک دا راوي وی راوي څوک دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی ولقد اتى علي زمان فما یو وخت ير شوی دی ولا ابالي ايكم بايعت او زما دا پروا نه و چې د کوم دکاندار نه به سودا کوم دا چې خلک ټیکو نو مال به دکاندار څنګه راکوله کاروباري شړې سره به کاروبار کوس مکه مې ته یوازې دکاندار خو نه دی کنه کاروبار چانس مکالم چانه کورلم چانه لور خورلم شه رشتہ سره کوم شکوم د کاروبار دی کنه د دنیا
نو ولا ابالي ايكم بايعت وما بدا پروانه وجه د کوم سړي سره سودا کوم ځکه چې خلک امینانو امانتدارو لئن كان مسلما کده به مسلمان نرده علي الاسلام اسلام بما تخبل حق واپس کو که فرض که غلطي به مشوانو دغه مسلمانۍ به وچه لکه به وکتل چې دا شیخ مې غلط ورکړی بیا به را پسې جواب وشي لکه دا خو شیطان خو کم ویوړو دا خو ستا زیات کېده یا ستا خو د ما سره پیسې پاتې شوي فخپله به را پسې اواز وکړو وان كان نصرانيا رد علي ساعيه او کده به عیسائی او مسلمان بنو نو پاغه باندې د پاسه کم چک بیلنس مقرر وغه ساعي هغه چکر چې په مقرر وو په د مسلمانانو د حکومت په زمانہ کې د خلافت په زمانہ کې په بازار کې چکرانو خود به نبی له صلوات والسلام په بازار کې په خپل ګرځیدي او ځلې په غنمو په ډیری کې لاس وچت کو د پاسه وچو دند لامده ودا ولې ودا جی باران شوه نو ودا هغه چې کوم لامده نه بل د پاسه خو دی وکنه لکه دا چې ټماټر ته لری نوینه او دا شلتالان د لری نوینه نو د دې خو تا ته مخامخ کړي نو اسی او بیا چې تور شوی مال دارا غان بیا به دې خو نوري خو دی ښه بدل درک او امونه او دا بدل دا درک ته ګسترګې پټې کړې نو ما یو ځل د تیمرګ د مردان راتلم د تیمرګ ته نو ما یې زده وړول به امونه والم نه په اګاړې والا ولاړول ته پسرو غرمو نو په لمې په وس بجیدن مالک 15 کیلو امونه راک چې کور ته مراوړ وړو راته وی در د کم ځای راوړم مې ولې په دې کې خو یو دانم د خوراک نشته یو دانه به د خوراک نه و او د نږدې کلونو کې پر ملکان تیریدو داسي نو مالټي وي نو هغه ته مې لکه د بوجي په سوده په شپږ نیم سو مې ته یو بوجي راک شپه چې کور ته مې وړم چې ای پرې کړ دا کې راوځو لکه غوزان چې پکې راشي خدای خبر پروس کنه یو دانه پکې د خوراک نه و دونه قار راغې ما واپس زما خو بیا مې سړی بسنګ معلومم د ظالمان یو دانه پکې نه ولا خوراک نو هغه کې چې کران به مقرر رده علی ساعیه په هغه باندې چې کوم نگران مقرر دی نو هغه به وتر واپس کی چې به دې سړي د ما سره دوکه کړی دا و اما اليوم او نن خدا شی نشته نن خو هغه زمانه تل د خلافت راشده نو فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا نن غره ز سودا نکوم مگر د پلان کینا دا سړی نه سودا کوم نه دی بل نه نکوم او دا بل نه کوم نه دی یو نه نکوم نو د ګورم ځکه چې امانتونه د خلکو نه شوي دي ختم شوي دي واخر دعوانا